وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله، او د الله د آیاتونو چې کم ذکر تاسو ته په کورونو کې کیږي. ګوره د مؤمنانو کورونه داسې ښه، زمون کور خو سهار شي او ماښام شي، د دنیا نه علاوه خبرې نشته دی، د جګړو نه علاوه څه خبرې نشته دی، د غیبت نه علاوه څه خبرې نشته دی، د ګناه نه علاوه څه خبرې نشته دی. د مؤمنانو کور داسې وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله، د الله کم آیاتونه چې ستاسو کورونو کې بیانیږي ای زنانو، د هغې نه نصیحت واخلئ. خپلو کورونو کې موږ له پکار ده چې داسې یو سیسټم جوړ کړو، داسې یو نظام جوړ کړو، سحر یا ماسخوتن زنانه سړي هغه ټول راغونډېږو. ها د پردې خیال به ساتو. لیور به د روندار نه پرده کوي، روندار به د لیور نه پرده کوي، زنانه به د ماما د لور نه پرده کوي، د تره د زوی نه به پرده کوي. نن خو د ګاونډي نه هم پرده نشته دی، د کلیوال نه هم پرده نشته دی. زموږ کلیوال دی یو ځای واړه لوی شوي یو. پیغمبر علیه السلام یو ورځ عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه، عبدالله ابن ام مکتوم دا یو داسې صحابي دی چې په سترګو ړوند دی. کور ته راغی، الله پیغمبر ځان سره راوستو. چې کله راغی نو بیبیانو یې پرده ونه کړه. الله پیغمبر تپوس وکړو ولې پرده ونه کړه تاسو؟ وایي د الله پیغمبر دی خو ړوند دی، مونږ نه یې. د الله پیغمبر ورته وایي دی خو ړوند دی، تاسو خو ړندې نه یې که نه، تاسو ته خو ښکاري که نه. نو قرآن خو دواړو ته حکم کوي، یا ایها الذین آمنو قل للذین آمنو یحضوا من ابصارهم، مؤمنانو ته ووایه سړو ته چې نظر ښکته ساتي. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، او زنانو مؤمنانو ته ووایه چې نظرونه ښکته ساتي. د دواړو دپاره حکم دی. ډېر کمی دی زمونږ معاشره کې، ډېر کمی دی. ایمان مونږ نه دی پیژندلی. چې کله مونږ ایمان وپېژندو دا به بیا زمونږ حال زمونږ نظر چې دی دا به هم د الله د حکم مطابق وي. زنانه مخې له راړه نظر به ښکته وي، سړی مخې له راغی د زنانه نظر به ښکته وي. دې ته تقوا وایي. چې کومه پورې تقوا نه ده راغلې جنت نشته دی. جنت الله وایي ما د متقینو دپاره تیار کړی دی. نو الله رب العزت د بیبي مریم دا واقعه مونږ ته بیان کړه. اوس ګوره قرآن مجید کی اللہ رب العزت په سورت الممتحنه کې د زنانو ذکر کړی دی چې هغوی به د پیغمبر علیه السلام خواله چې کله ایمان به راوړو نو بیعت دپاره به راتلي. نو په هغه بیعت کې د ټولو نه وړاندې مخکې وروسته به د اعمالو ذکر دی، او د ټولو نه مخ وړاندې خبره به دا وه چې د الله سره به شرک نه کوئ. نن خو زموږ زنانه د شرک نه ککړې پرتې دي، عمل خو پرېږده وه. بچي ته به دې تندي باندې توره ټیکه ولګوي، تپوس دې وکړي دا ولې چې نظره نه شي. په نظر به یې عقیدی، او دا به یې عقیدی چې دا توره ټیکه به یې بچ کوي. لاس ته به وله تور بنګړې واچوي، تور تار به ورته واچوي، خپې ته به وله کونجکه واچوي. سهار ماښام به په کور کې نظر پاڼې لوګې کوي. کور ته به یې درشله کې یو تعویض ضرور ځوړني. سحر شي ماښام شي قرآن زده کول نشته، په قرآن عمل نشته دی، تعویض به کور کې ځوړندي. او عقیده یې ګورئ چې دا د قرآن نه تعویض لیکلی مولوي صاحب په دې باندې کار کېږي، نو ولې په دې قرآن کار نه کېږي؟ ټول قرآن دې په کور کې پروت دی، مرض راځي او ته وایې چې په تعویض به مرض لاړ شي. نو معلومه دا شوه چې په قرآن دی یقین نشته دی، د مولوي صاحب په تعویض دی یقین دی. او بیا چې څه کېږي د مولیانو او پیرانو هغه حرکتونه تاسو ټول ته معلوم دي چې څومره بېعزتي کېږي د زنانو سره څه کېږي. دا ولې؟ دا ځکه چې اسلام کې دا شی نشته دی او موږ یې کوو، ځکه دا بېعزتي کېږي. درګاهونو در روان دي. حدیث کې راځي په هغه زنانو باندې لعنت دی چې هغه د قبرونو زیارتونو لځي. نو د قبرونو زیارت چې زنانۍ خپل پلار خپل رور خپل زوی د هغه قبر لم نشي تلی، منه ده. او د پیر او د مولوي صاحب قبر له او د بابا قبر له روانه ده. زما عزیزانو، زما خویندو، ځان په دین باندې پوه کوئ.
د عقیدې نه شرک وباسئ. الله یو دی، د هغه څوک شریک نشته دی. کله څه حاجت یو الله نه غواړي، د الله نه سوا بل څوک نشته دی چې ستاسو حاجتونه پوره کړي. الله فرمایي الیس الله بکاف عبده، الله خپل بنده د پاره کافی نه چې ته بل در روانه، کافی دی الله چې څه دې پکاري د الله نه غواړه. یهب لمن یشاء ذکورا یهب لمن یشاء اناسا ویهب لمن یشاء ذکورا او یزوجهم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء وقیما. چاته چې وغواړي لونه ورکوي، چاته چې وغواړي زامن ورکوي، چاته چې وغواړي شنډې ګرځي، چاته چې وغواړي زامن او لونه دواړه ول ورکي. محکمه خو د هغه سره ده. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، چاته چې وغواړي رزق ولا تنګ کی، چاته چې وغواړي رزق ولا فراغ کی. محکمه خو د هغه سره ده. ایوب علیہ السلام ناجوړه شو، د الله نه غواړي. زکریا علیہ السلام زوی نشته دی، د الله نه غواړي. یونس علیہ السلام د مہی په ګېډه کې دی، د الله نه سوال کوي. سوال همیشه د یو الله نه کوي. هغه یو منئ، هغه سره شرک مه کوئ او د اعمالو اصلاح کوي چې عمل کې کم ګناهونه هغه ټول وباسئ، ځکه د مرګ هېڅ پته نه لګي څه ټایم مرګ راځي. بیا به انسان چغې وایي جاړي به، خو مهلت به ختمي. نو د هغې مهلت ختمېدو نه مخکې د ټولو نه بهترین نسخه دا ده، د ټولو نه بهترین چې دا قرآن په ترجمې سره زده کوي. که زنانه دي او که سړي دي، که بوډاګان دي او که زلمي دي، که واړه دي او که لوی دي، د خپل قیمتي ژوند څه وخت وباسئ د دې قیمتي کتاب دپاره، نو انشاءالله ژوند به نور قیمتي شي. دا زده کوي په ترجمې سره. د ترجمې زده کول نه وروسته په دې کې غور او فکر شروع کوي چې الله څه ویلي دي. د غور او فکر نه وروسته بیا په دې عمل شروع کوي، ځکه چې تر کومه پورې عمل نه د لوی لوی مولیانو الله ذکر کړی دی چې قرآن د الله کتاب ولا ورزي، لیکن عمل پې نه کوي. نو یو ځای الله مثال بیانوي کمثل الحمار، پشان د خر مثال دی، پشان مثال د خر دی الله وایي. کمثل الکلب، بل ځای الله وایي د سپي پشان مثال دی. نو بیا عمل پکار دی چې عمل دی وکړو، نو بیا هم خلاص نه، بیا تبلیغ پکار دی. بیا به بل طرح سے الله پیغمبر فرمایي بلغ عني ولو آیه، یو آیت ته ولې نه زده، هغه بیا بل ته ورسوه. دا ستا ډیپټي ذمہ داري ده، ځکه چې محمد علیه السلام چې دی هغه آخري رسول دی، آخري نبی دی. نو زنانو له پکار ده چې زنانو کې تبلیغ کوي، درسونه کوي، او سړو له پکار ده چې په سړو کې تبلیغ کوي، درسونه کوي. انشاءالله دا کار به کوو ټول که نه، او د مرګ دپاره تیاری شروع کوي، ځکه چې د مرګ هېڅ پته نه لګي. دا لنډ ژوند دی او همیشه ژوند چې دی هغه د آخرت ژوند دی، او د الله سره ټګي نه کېږي. زړه دی که نه، دا زړه دننه دا بالکل صفا کوي. د الله مینه دې کې دننه کېدی، د الله سره تعلق په دې کې کېدی، ځکه هغه الله دی چې الله رب العزت فرمایي یعلم خائنة العیون وما تخفي الصدور. ستا په دې سترګو کې چې خیانت راځي هغه ماته معلوم دی، او په زړه کې چې د دننه راځي هغه ماته معلوم دی. نو د هغه سره لوبې نه دي پکار، د هغه سره ټوکې نه دي پکار، د هغه سره دوکې شوکې نه دي پکار. بالکل په اخلاص سره مال خرچه کې د هغه دپاره، محبت کې د هغه دپاره، دشمنی کې د هغه دپاره، خالص د الله دپاره کار کوه. انشاءالله چې کله زمونږ په آخرت باندې ایمان جوړ شو که نه، بیا په دې قرآن به عمل کوو. دا ګوره فارموله قرآن مونږ ته راکړله، دا ترتیب قرآن مونږ ته ښوولی. والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به، کم خلق چې په آخرت باندې ایمان ساتي هغه په دې کتاب هم بیا ایمان ساتي. نو چې په آخرت څومره زمونږ ایمان مضبوطي که نه، نو انشاءالله دومره زیات به مونږ په قرآن او سنت باندې بیا عمل کوو. زمونږ په اعمالو کې به بیا انشاءالله بهتري راځي. دا سستی، کمزوري، دا ټول دا ولې پیدا شوي؟ دا ځکه زمونږ دنیا باندې ایمان جوړ دی، آخرت باندې ایمان نشته دی. هسې په خوله وایو آخرت منو. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک.